څوک چې مور او پلار تنګي، مور او پلار له تکلیف ورکوي، مور او پلار په سترګو کې اوښکې راولي، قسم په رب العالمین د دې اخره خاتمه به په کفر باندې کېږي. زه پلار ته دومره تیزې او سختې خبرې کوم، د پلار زړه چوم. زه مور ته دومره سختې خبرې کوم. درخواست کوم رونو، په الله قسم زه هر ځای کې دا خبره کوم، ما دا ګیره، دا پټکې، دا قرآن او حدیث، دا جماعت او مدرسه، دا علم والله که ما بچ کی چې زمانه پلار خفی، زمانه مور خفی. او دا اوسنۍ جنکۍ دا لږې منته کې راغټې شوي نه وي، بی سی ډي ویلي مور ته بس بکواس نه کوې، دومره غونته کې وي مور ته به نیغېږي. مور ته هغه ورځ یو سپین ږیری بابا را روان و، په مخ باندې 5 ګوتې چاپ وي. بابا دا ولې؟ وایي زوی را باندې ګزار کوي. دا د قیامت علامات نه دي؟ نورې خبرې پرېږدئ. څوک چې مور او پلار تنګوي، مور او پلار له تکلیف ورکوي، مور او پلار په سترګو کې اوښکې راولي، قسم په رب العالمین د دې اخره خاتمه به په کفر باندې کېږي. ویرېږئ د الله نه، بل څوک نشته چې تاسو ته نصیحت وکړي. موږ در باندې یریږو، موږ درته جاړو. هغه ورځ هم یو نوجوان خپل مور او پلار دومره تنګ کړي، تمانچه به پلار ته په دماغو کېښوسته او پیسې به ترې وصولې کړي او زما عزتمندو مزې چرچې به یې پرې کولې. هغه پلار یې راغی ما ته په ژړا شو، مولوي صاحب ته راشه، زما دې زوی ته لږ نصیحت وکړه که چېرته پرې عمل وکړي او چېرته. ما ورته 3 پاوه وخت خبره وکړه. زه خو 11,000 لینډ زما خبره چې څوک ونه مني، بیا د هغې وخت په دنیا کې ډېر کمي. توبه وباسئ او زما عزتمندو د مور او پلار په دې خپو کې ورپرېوځئ او دا خپې ښکل کوئ، دا تندې ښکل کوئ. په ایمان وایه دا مور او پلار زموږ او ستاسو دپاره جنت هم دی، جهنم هم دی. دا مور او پلار راضي خو جنت دی، ناراض او جهنم دی. الله د خپل حق حقوق نه بعد، د خپل عبادت نه بعد، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، وبالوالدين احسانا. نو هغه نوجوان ته ما جړا فریاد دا ټول داستان مې ورته بیان کو، بچې دا کار دی غلط دی. دا ګورې مور او پلار دي او دا تاسو جړا راوست. بعضې خلکو په دې زړونو باندې د شبر یخته راختي، د سختوالي، د سختوالي او د بدبختۍ مهرونه پې والی شوي. ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى، د هغې زړه تک تور و. نو په تور زړه کې چې کوم دی رڼا وردننه کي. هغه نوجوان به سر ړقولو او بیا د ماسوتن مونځ وخت شو، مې زه چې جومات ته لاړ شو، بس زما د سترګو نه حیا کوله، ما سره روان شو. خو چې زه څنګه مصلې ته وړاندې شو، ما الله اکبر، هغه مونځ ونه کړو، واپس وتښتېدو. چې مونځ یې ونه کړو واپس وتښتېدو. زه سهار مدرسې له لاړم او چې کله مدرسې نه رالم، طالبان راته وایي مولوي صاحب چې کوم نوجوان مونځ ونه کړو وتښتېدو، وایي هغې خودکشي وکړه. څه وکړه؟ ځان یې وچلو. ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنکا. په ایمان وایه نوجوانانو، زندګۍ نیم تنګې دي که تنګې نه دي؟ په دې زندګیانو کې دا تنګوالی به څنګه ختمیږي؟ د مور او پلار نه دعا واخله. په دې زندګۍ کې به د خوشحالي څنګه راځي؟ خپل رب راضي کا، الله سره صلح وکړه، توبه وباسه. یا الله بیا به نه کړو. الله ته سر په سجود شه، الله ته پرېوځه. الله معاف کوي که نه معاف کوي؟ معاف کوي که نه معاف کوي؟ خو چې څوک هغه الله طرف ته خو راشي که نه؟ مونږ خو راځو نه، خو سوي هم دا پښتانه د دې هغه د مار او د نولي کیسه ده. هغه نولی چې کوم دی سوړي ته راځي، نو دې مار ته وایي لږ سیده سیده سملا. د ظالم بچه ټوله سوړه دې نیولي، د مار سټایل دا دی کوږ پروت دي که نه، ټوله سوړه دې نیولي، موږ ته ډېر تکلیف لږ سیده سیده سملا. ډېر جړا فریاد لکه څنګه مولیان او مور او پلار او تبلیغیان کوي، لګوي دی خلکو ته. څوک یې مني خو الله یې ګلې ګلزار کړي او څوک یې نه مني. زما محترمو، یو ورځ دا نولی چې هغه سوړي ته راورسېد، چې ویې کتل دا مار سیده سیده پروت دی. هغوی چې هلکه څنګه چل دی؟ زما په خبره عمل کړی دی، لکه نن پې نصیحت اثر کړی. چې داسې واړولو راواړولو، خولې نه وینه لاړه، اچا وجلی. ورته وایي سیټ شوې خو، سیټ شوې خو د مرګ نه بعد. موږ به هم سیټ کېږو خو د مرګ نه بعد. ما ته پته ده انشاءالله توبه به وباسو، الله به راضي کوو، انشاءالله الله سره به صلح کوو. موږ او تاسو له الله لوړ مقام را کړی. دا یو خبره کوم، تاسو هم ستړي زمان څه مازغه نه دي خراب کړي لاړیانو. دلته څه وایي توبه ده بدو، چې بار ورځي وایي ورځه په بدو. پوه شوئ؟ هر ځای کې دا جړا فریاد موږ کوو، هر ځای کې دا خبرې دا دومره په اسانه نه کېږي، خوله مې وچه ده. پوه شوئ؟ زما عزتمندو بدن خو جاړو هم دې دپاره زموږ زندګۍ نه سیټ شي. واورئ موږ له الله کم مقام را کړی، واورئ ځان وپېژنئ. خو لږ دا ګناهونه پرېږده، د مور او پلار خدمت شروع کړه، زمرې انشاءالله جنتونه هر څه تانه قربان.
خو لږ ځان سیټ کا کنه لارې ته لږ شرې ته ځان درست کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو ځل مبارک وي هغه چاته څو ځل چا چې زه وکتلم او په ما ایمان راوړ اووه ځل مبارک وي څو ځل اووه ځل مبارک وي هغه چاته چا چې زه کتلی م او په ما ایمان راوړی بیا نبی علیہ السلام داسې خاموشه ناست دی پسې کې کاش چې ما خپل رونه کتلی سی ویلي کاش چې ما خپل رونه کتلی وی صحابو ته وایي یا رسول الله موږ ستا رونه یې که نه وایي نه تاسو زما صحابه یې تاسو زما ملګري یې وایي زما رونه هر هغه څوک دي چا چې به زه کتلی م نه او په ما ایمان راوړی کم مقام الله را کړی الحمدلله په نالیدلو سترګو موږ په محمد رسول الله باندې ایمان راوړ منگ پہ عاشقانی الحمدللہ ہاں عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے دمر لوی مل مچ کور تبیائی اول سہند جارو کد خشاکو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین